سو جمعونه مې د نیکو اعمالو د ترغیب متعلق د خبرې شروع کړې او د الله پاک چې دنیا ته د انسان را لېږلی دی نو د الله په دې کې حکمت هم دا د دې مقصد دی لېږلی دی چې دې زما تابعداري کوي او که نه کوي او دغه د الله تابعدارۍ ته یا د الله د رسول تابعدارۍ ته نیک عمل وی عمل صالح ورته وی په دې صورت کې الله پاک قسم خوري والعصر زما د په زمانه قسمي زمان الله پیدا کړی ده او زمانه هغه شی دی چې بغیر د هغې نه د انسان ژوند تېرېږي نه د انسان د ژوند تعلق د زمانې سره دی د انسان د عبادت تعلق زمانې سره دی زمانه ډېر اهم شی دی د انسان د عمر تعلق زمانې سره دی د انسان چې دنیا کې ښه کوي که بد کې ټول د زمانه کې دن نه کوي او د منځونو اوقات د زمانې سره تعلق لري او بیا الله پاک په دې کې دا فیصله کړې ده چې دا پلانکي مونځ به د زمانې په دې حصه کې کوي پلانکي به دې حصه کې کوي پلانکي به دې حصه کې کوي او که د دغه حصه د زمانې کې ونه کړي نو غټ مجرم یې ګناهګار یې روجې به د زمانې په دې میاشت کې نیسي که هغې کې دې ونه نیولې غټ ګناهګار یې او حج به د زمانې په دې ورځو کې کوي که ته بیت الله ته لاړې او عرفات او مینا کې خو ګرځېدې او خدای الله ته جړه وکړه خو په هغه ورځو کې نه چې کومې خدای مقرر کړي دي نو حج دې رسره ونه شو د دې وجې نه چې زموږ ټوله ژوند زمانه دی بس زموږ ټول خو بد دا د زمانې سره تعلق لري او د دې زمانې خالق الله دی د دې تیرونکي او راوستونکي الله دی او د دې ختمونکي او پیدا کوونکي الله دی نو ځکه الله په دې څیز قسم خوري په هغه څیز خلق قسم خوري چې هغه اهمي اوس الله دا کولی شي مونږ چې قسم خورو د خدای په ذات به خورو یا د الله په صفتونو نو الله قسم ته ساجت دی د الله خبره خو مونږ بې قسمه منو د الله د قسم ضرورت خو نشته خو زموږ عالمان وی بعضې خبره اهمه نو خلق قسم وخوري او بعضې خبره دی چې دا چاته اوري هغه زړه کې نه راځي منکري ته نو خلق قسم وخوري او بعضې خبره خلق مضبوطی کلکی توثیق ورته وایي نو په هغې بنده قسم خوري نو دا خبره همه ده دا خبره الله مضبوطی او ډېر خلق په دې وطن کې په دې مخ د ځمکه را دې خبرې نه منکر هم دي نو ځکه الله قسم خوري او په اهم څیز قسم خوري چې هغې ته زمانه وایي زما دې په زمانه قسمي ان الانسان لفی خسر چې هر انسان یا جنس د انسان هر انسان لفی خسر د خپل زندګۍ د خپل ژوند په تاوان کې دی مخکې زمانه راغله ځکه ما ژوند ولګم هر انسان لفی خسر د خپل زندګۍ او د خپل وخت او د خپل زمانې د خپل ژوند په تاوان کې دی یو سړی هم د دې نه بچ نه دی الا مګر یو څو کسان ته بچ دی هغه څوک دی چې کم ته بچ دی او د ژوند تاوان څه دی په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی زیان په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی نو الله تاکید سره وی قسم یې مو خوړه او دا طالبان پې پوهېږي دا انم راغی او بیا وی دا طالبان وی جمله اسمیه ده او اللام پکې راغی په دې دا طالبان پوهېږي دا ښه تاکید او حصر دی بې شکه خبره د شک نه اوتې ده زه پې قسم خورم الله وی چې انسان لفی خسر د خپل زمانې د خپل عمر په زیان او په تاوان کې دی مفتو کې د خپل عمر بې ځایه تېر کړ دی خراب او دا په لاس واپس نه مګر یو څو کسان ته بچ دی څوک دی الا الذین آمنوا مسلمان دلته دونه ګټه وکړه چې د زمانې او د خپل عمر حصه د همیشه دوزخ نه وساتله چې د مسلمان مړ شي نو که د نیک عمل کړي خو جنت ته به ځي
بدو نه ځان ساتلی جنت ته به ځي او که دی نه کړې نو بیا به م ځي خو د دوزخ د وتو نه پس د زیان نه ځان څه ناڅه بچ که چې ایمان یې راوړه کافر په مستقل زیان او تاوان کې پروت دی هغه له دنیا کې خدای فایدې ورکوي لیکن په قبر کې او ځنکدن چې شروع شي به دلته به یې شروع شوه لاړه د ختمېدل بیا نشته په آخرت کې دی به همیشه په دوزخ کې پروت دی الله دې مساعد حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوزخ نه د کافر وتل نشته او د کافر بیا په دوزخ کې خپل طبقې دي لکه په دې جیل کې د بعضې جیلیانو یو ځای دی د بعضې بل ځای دی د بعضې بل دی د بعضې بل دی د بعضې اولی کې هلکه وي دته عمر قید شو خو سره د سزا نه دته عمر قید شو خو دی به سخته سزا تیری نو بیا هلته په جیلونو کې د چا سزا زیاته وي د چا سزا کمی دقسې دوزخ یو جیل دی جیل هغې کې به را دوزخیان پراته الله دې مساعد چغې به وایي خدای ته زما وروڼو الله ته به زاري کوي چغې به وایي خو فریاد اورېدو والا نشته اورېدل دا چې فریاد والا ختم کی دا دوزخیان به چغې ووایي الله ته او قرطبي او کتاب د تذکره ورته وي فی احوال الاخره یو حدیث نقل کړی وګورم حیران شم چې دی به زر کاله دا حدیث په ترمذي کې غالبا شته زر کاله به الله ته چغې ووایي جواب به ورنکړي بیا به زر کاله صبر وکړي بلکې یو روایت کې اویا زره کاله زر کاله به دې صبر وکړي چې الله په صبر خوشحالېږي په دنیا کې به خوشحالېده صبر کوم که په دې مې معاف کړي چپ په د خولې نه چغ به نو باسي ویش ویش به کوي خو صبر دا چې خدای ته فریاد به نه کوي زر کاله خو به چغې کې الله ته یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ بیا به زر کاله صبر وکړي صبر فریاد به کوي چغې به وایي هغه خپل ویش ویش به کوي خو لیکن الله ته به نه وایي یاره که په دې خوشحاله شو بیا به هم څه ونه شي بیا به زر کاله الله ته بیا چغې ووایي نو چې زر کاله بیا چغې ووایي هلته ګورې کلونه او ورځې نشته دا د دنیا اندازه ده د دنیا په اندازه نو بیا به وله الله اواز ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ لکه سپي ته چې منده وایي چغې شئ کورې شئ په دا دوزخ کې به پراته یې چغې شئ په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړي خبرې ونه کړي تاسو ته ما نه وویلې چې ما ومنئ زه منلم تاسو خو خدای نشته د دومره کائناتو ته هم نه کتل د ځمکې ته هم نه کتل د سپومې ته هم نه کتل د نور ته هم نه کتل د خپل وجود ته دې نه کتل یو کاغذ بغیر د جوړونکي نه پیدا کیدی شي نه په دې لاره چې پچه پرتی نو دا بغیر د چیلې ګډې نه پیدا کیدی شي نه امام شافعي نه چا تپوس وکړو وایي د خدای په وجود څه دلیل دی وایي پچه چې په لاره پرتی دا معلومیږي د دې نه چې په دې لاره اوښ تللی دی په دې چیلې ګډه مثلا تللی دی یو پچه خو په دې دلالت ورکوي دومره لوی کائنات به په دې دلالت ورنه کړي چې دی له یو جوړونکی هم شته چې هغه الله دی یو رکوټې رومال بې جوړونکی نشي پیدا کولی داسې رومال به نه چې چا جوړ کړی نه او دومره کائناتو ته ګورې تا ته پته نشته چې دا دومره کائنات دي دې لم جوړونکی شته حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار سړی و زیرک انسان یو ملحد و دهري هغه سره مناظره مقابله راغله هغه وی خدای نشته امام ابو حنیفه وی ته څه وایې ګډې وړې وې بادشاه هغه زمانې بادشاهان هم ظالمانو چې خبره وی وکړه نو بیا به یې خبره د کرښې وه بادشاه وی چې دا سړی خو وایي چې خدای نشته دله څوک راشه دا پوه کې د سره مقابله وکړي د بادشاه دربار مقرر شو د مناظرې دپاره بحث دپاره امام صاحب هوښیار چې دې سړي خو په عقل خلق والی دی دی به په عقل وی نور په قرآن شریف کې خو بلا دلایل دي د دې خبرې ما خو تاسو ته وی
یو د توت پاڼه ده، یو د توت پاڼه. دا د توت پاڼه چې د ریخمو چینجي خوري خېټې ته لاړ څه ترې جوړېږي ریخم. دغه د توت پاڼه په هغې د پاسه یو قسم رس پروتي، رس د شاتو مچۍ پې کښېني شات ترې جوړوي. دغه د توت پاڼه چې ګډه چیلې خوري په چې ترې جوړېږي. ته دې ته نه ګورې؟ یو ځای کې دوه بوټي را زرغون شوي دي، په یو ځای کې ویښ یو دی او بره دوه بوټي دي، یو شان میوه کوي بله بل شان میوه کوي. دې ته نه ګورې؟ دې ته نه ګورې چې ته الوا پخه کې په کور کې او بارې کولو کې دی په یو ساعت کې څښه شي. الله دله د کیلې په پوسته کې څومره ښایسته الوا پیدا کړې او تر څو چې د کیلې په دا پوسته کې وي محفوظ به خو پوسته کې نه لرې که نسخه به شي. ته دې ته نه ګورې چې خدای را د مالټې په پوسته کې څومره ښایسته جوس پیدا کړی. ته دې ته نه ګورې چې د ګني په بن کې الله دله څومره ښکلې جوس او شربت پیدا کړی. د دې ته نه ګورې چې د انار د خشته دانو کې دله الله څومره خشته شربت او جوس پیدا کړی. ظالمه دا د انار دانې تا جوړې کړي دي. وای های قمقله، صرف د دنیا د لالچ ته پیسو د وجه. ای د خدای بدبخته لږ یو موټرګي دپاره خدای نه منې. د دومره کائناتو ته نه ګورې، تا ته پته نشته. دا نظام په خپله چلیږي. یو ځای کې مې چې ته بیان و پخوانۍ خبره ډېرې زمانې په دې نوښار کې ما ته چا ویل دلته یو ډاکټر دی داسې بې عقیدې غوندې دی، وی خلکو ته وی چې ما له راشي او زه ورله دارو ورکړم او جوړ شي. نو یې بیا وی چې زه خدای جوړ کړم. نو هلکه چې خدای جوړولي ما له څه له راتلی؟ دارو ما درکړله وی خدای جوړ کړم. مې دا ډاکټر صاحب زما د لوډ سپیکر د اواز اوري؟ وی یو دا خوا کې دوکان دی. مې ښه ما وی ډاکټر صاحب ای ډاکټر صاحب دا دارو چې تا دله ورکړل دا د پلار جوړ کړل؟ دا چې د کومو بوټو نه جوړ شوي دي، دا چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي، هغه څیزونه د پلار پیدا کړي؟ دا تا چې په کوم لاس د مریض په نبض کېښود او تا په دې دماغو د هغه بیماري معلومه کړه، دا دماغ دله پلار جوړ کړي دي؟ دا لاس دله پلار جوړ کړي دي؟ دا دماغ چا درکړي دي؟ دا سترګې چې ته مریض ته ګورې چا درکړي دي؟ دا زړه چې ته پې د مریض دا حالت معلومې چا درکړي دي؟ دا خوله چې ته پې مریض سره خبرې کوې چا جوړه کړې ده؟ ذرا شه او مې بیا چې دا دارو ته ورکې او معدې ته لاړ شي دا په معده کې دننه څوک ازموي؟ الله په دې یو ګولۍ کې خو بلا څیزونه وي، په دې کې ویټامنز A دي او B ده او فلان او فلان او کیلشیم او کاپر او ویټامن C او ویټامن D او فلان کې بلا څیزونه په دې ګولۍ کې دننه پراتی، په دې پلته د پاسه یې لیکلي. دا چې معدې ته لاړ شي نو دا په دې معده کې په دې وینه کې دننه خدای پاک تقسیم کی. نو چې کم شي ته د کیلشیم ضرورت دی نو هلته رسیږي، چې کم ځای ته ستا ضرورت دی نو هغې هلته خدای تقسیموي په دا وینه کې او دا هغه ځای ته رسیږي. تا ورپسې اندرمپایه کوزه کړې، ته ورپسې کوشوې، دا ګولۍ ته دغلته تقسیموې. دا چې کومه وینه په وجود کې په تیزۍ روانه ده او حرکت کوي دا وینه تا جوړه کړې ده، دا ته چلی دې ته ته ناست یې دغلته او پیچ ته سره دی او ډرایوینګ ولته کې او دا کوم زړه چې د انسان په وجود کې درز درز کوي او ټول وجود ته وینه رسوي، ټول وجود ته وینه رسوي او دا کم اندامونه چې دا په وجود کې پراته دي او دا وینه صفا کوي دا تا جوړ کړي. تا په پیچکس دغه ځای کې دا منډلې دي. ولې خلک ګمراهان کې ظالمه؟ ته خو به پیسې لې د بار نه، خلک ولې خرابوي؟ بعضې پروفیسران، بعضې د کالج لیکچرران نن دقه لیکچرې دی کشران ولکانو له ورکوي. یو هلک هم راپانسېد چې ورېږه چې دا مازدیګر دله په دا تخته ووم چې خدای دې غرق کا. ما ولې خرابې؟ تا خو پیسې لې، تا له خو په یوټیوب باندې او په بله پیسه راځي، نو ما عمر له دوزخي کې
مز دې ونه که روجې دې ونه ونیوې دوزخ ته به ځې پکې به غوټې درکې خو که ایمان درکې وي نو باسي برې خو که ایمان دنه لاړ او خلاص شو په خدای قسم کړه دوزخ نه وتل شته الله وایي زه نه وایم ټول عمر خالدن فیها همیشه به په دوزخ کې پروت دی وتل شته دی نه ولې کبر کې ولې تکبر کې ولې د دنیا لږه پیسه خوښې خپل رب پرېږدي ظالمه وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته نظر وکړه خپل ځان ته سوچ نه کې عقل نه لرې چې د ما دا ښکلی وجود چا پیدا کړ یو پلار نه دوه بنیادمان پیدا شو د یو په مخ ګیره راخیږي هلک ورته وایي د بل په مخ ګیره نه راخیږي جینۍ ورته وایي یو قالب نه راوتېد د یو شان کړه وړه دي د بل شان کړه وړه دي دوه لکان پیدا دي د یو پلار او د یو مور نه یو تور دی بل سپین دی یو لنډی دی بل اوږد دی یو هوښیار دی بل قمقل دی یو مؤمن دی بل کافر دی ته دې ته نه ګوره د خدای د قدرتونو ته دا دومره نور چې الله پیدا کړی دی د ځمکې نه څو چنده لوی نور د پټرول څه شو دې پسې چلیږي د ډیزل کم دی دې پسې چلیږي د کې سولر سسټم کم دی دې پسې چلیږي د کې انجن کم دی دې پسې چلیږي د ډرایور څه شو پسې چلیږي چې الله وایي کل فی فلک یسبحون هر یو په خپل مدار کې لګیا دی او په تیزۍ خپله لمبو وایي او روان دی راته دا نور او سپومې دا نور څومره لوی دی څومره لوی او څومره په تیزۍ روان دی دا خپل رفتار په شواروس کې خپل ځای له واپس را رسېږي او څومره تو دی پکې دا چا پکې پیدا اور پکې چا بل کړی دی دا تو پکې چا ښودی دی دا اور پکې چا بل کړی دی او بیا دې ځمکې ته وګوره په ځمکې کې دې طاقتونو ته وګوره په دې ځمکه کې بیا اوبو ته وګوره دا اوبه چا پیدا کړي دا خوږې او ترخې اوبه بیلې کړي چا دي ورشه که نه دغلته په دې اټک سیند ته لږ وګوره یو خوا زموږ دا سیند دی او بل خوا با سیند دی دواړه مخامخ روان دي یو طرف ته دی او بل طرف ته دی هغه شنې اوبه دي دا خړې اوبه دي په دې ځمکه کې دننه قسم په الله دې جومات کې دا مشران شته دی دا ځای کوي وی د دې دیوال نه پورې غاړه دقلته کوي او زوړ سبیل اوبه مالګیجنې وي هلکه وی که نه وي د برخانه صاحب وی که نه مالګیجنې اوبه زما د یاد اوبه به م راویستې مالګه به مالګیجنې اوبه دا دقه ځای زموږ باباجي دلته کې امام و دقه ځای کوي مالګیجنې او بیا چې مونږ بل کوی ویسته دویم ورسره په خوا کې هم بل کوی دغه دې ویستی دی اړو مالګیجن دی نه دغه اوبه یو رګونه دي په دې ځمکه کې ځي راځي که قرآن کې الله وایي ګوره څوارلس سوه کاله مخکې هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دا خوږي دي او دا مالګیجنې دي ترخې دي بینهما حاجزون او منځ کې خدای یو بند پیدا کړی چې ترخې خوږو سره نه میلاویږي خوږې ترخو سره نه میلاویږي دا خوږې او ترخې د یو بل نه په ځمکه کې چا جدا کړي دي الله ساینسدان نه دي کوی شوی انجینیر نه دي کوی شوی ډاکټر صاحب نه دي کوی شوی مولا نه دي کوی شوی دا الله جدا کړي یو رګونه دي په ځمکه کې یو رګونه یو ځای کې وباسه مالګیجنې ترخې بل ځای وباسه خوږې دناړو یو ځای کېږي نه یو بل سره الله قرآن کې فرمایي دا بېده جوړونکي نه دا کیدی شي سوال نه پیدا کېږي او دلته به بعضې خلک راپاسې او عقلي خبرې به کوي دا داسې او دا ولې داسې او دا ولې داسې او دا ولې داسې او دا ته خدای دې بې خوباسه خوار شي خلک خرابې ځان ګمراه کې پوه شه قمقله د کالج سټوډنټ هلکه بچې مه کوه خدای ته وګوره مه کوه دا ښکلی وجود الله در کړی دی نن به یې درله راوپرځئ دې خولې نه به دې ډیوه په جوړئ بیا او اوبه به ترې لاړې به ترې بیږي دې لاس نه به دې سمسی جوړئ د دې خپې نه به دې کونټی جوړئ او بیا به د ګرځېدو نه مه کوه والله که ډاکټر دې بچ کړي والله که ساینسدان دې بچ کړي والله که د دنیا یو طاقت دې بچ کړي مه کوه والله که د خدای د یو ماشي مقابله څوک کولی شي
نن دنیا لګیا ده د ډیګي ماشي علاج چارو نه وسته وی ډسپرین ګولې خورا دنیا لګیا ده نن دنیا لګیا ده کینسر الکه لومبه سټیج کې علاج بوشي دویم کې بوشي دریم دا 4 نمبر سټیج در د علاج نه کیږي ختم نن دنیا لګیا ده لیونو علاج چارو نه وسته او لګیا دي قرآن وی كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإذا بدي خلق تدي نوي إيجادات پويا ورکوما او يوم به مسلمان لورکوم کافر لا او إذا بنديږي نه وي د ایجادات پکېږي تر قیامت پورې نوي نوي ریسرچونه بکېږي تحقیقونه بکېږي هم به مسلمان هم کافر الله وي دا زور کوم كلا نمد دا لړ کې ځا چوما دنیا نظام چلول غواړم کافر لمړه کې چې موبایل جوړ کا جز جوړ کا ټم بم جوړ کا ترانسپلانټ د زړه او د جګر وغیرہ دا جوړ کو کافر ته بم دا کوم الله ته مو چې دا ما کړی دا الله کوي ته خپل خواري کې الله بر سره مدد کوي نو دا سيزونه چا جوړ کړل الله ډیران د پاسه بوټي ولاړ دی لکه ډیران د پاسه ډیران سره شي څخه کېږي که نه څخه کېږي ډیران د پاسه غنې ولاړ دی او د غني په بن کې خشته شربت او جوس پروت دی هغه څخه نه شو او خدای څه بادشاه دی داسې مضبوطه په ډیران ولاړ دی ماشي ډیر دی او حشرات ډیر دي داسې مضبوط ګیلاس جوړ کړی دی کلک بند پوستکی دی تاو کړی دی چې دې جوس ته نقصان ونه رسي د دې جوس ته چینی جوړی د دې نه ګوړه جوړی دا انسان استعمالی د دې نه د دنیا نظام چلیږي نو کلک پوستکی مالټې له کلک پوستکی چې دا ماشي پکې هغه خپل زهر وردن نه کي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي الله کوي نو حضرت امام ابو حنیفه دربار مقرر شو د بادشاه هغه د بادشاه مجلس کې مناظره مقابله شو امام صاحب قصدم لږ لیټ لا هغه دهري چې خدای نه مانه شور جوړ کو چغې جوړې دا ستاسو امام دی پټ شو کنه جواب نشي کولی او تختید رانغې کړه خلک هم حیران مسلمانان هم حیران دي چې امام صاحب دا خو دې موږ ټول رسوا کړو ولې رانغې دی کې امام صاحب ورغی ولې چغې جوړ تا ما سره کوم وخت خو دې تو هغه ټیم لرانلې اوس د بعضې دین د بچاو د پاره بعضې خبرې کول یا توریه یا بعضې وخت کې دا جایز دی علما وایي الزامي رد لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې بل فعله کبیرهم هذا و یاره لارانه غلطه شو بادشاه سلامت په دریاب رالم روغ لار مې پرېښوده په دریاب رالم چې رالم په دریاب کشتی نشته دې کې مې کتل یو اونه وه د دریاب په غاړه او ارکش نشتا او کر کېدل را پریوت ارکش نشتا او تختی تی وته ترکان نشتا او تختی یو بل سره پیوس شوې کشته تی جوړه شو بادشاه سلامت نن مې ناشنا شي لیدې ډېر ناشنا مې ولې نه کاریګر شته نه ترکان شته نه ارکش شته نه ارش شته نه څټک شته نه او بس لګیا دی تختې جوړیږي او نه ارکیږي او تختې پیوس کیږي او کشته جوړه شوه او کشته نه غراله زما خواله او دا مخو کې ښکته کړه او زه وروختم مانګیم نشته ډریور کشته را روانه شوه او دې غاړې له بغیر د مانګي نه راورسېده بادشاه سلامت په دې ناوخته شو هغه چې چا خدای نه منه هغوی دې دروغجن ته ګوره دې دروغو ته ګوره چې بغیر د تبرګټ نه اونه را پریوزي بغیر د ارکش نه ارکیږي بې د مشین نه تختې جوړیږي بې د ترکان نه کشته جوړیږي او بې د ترکان نه میخ او سټک ټک والی کیږي او بې د ډریور نه بیا په دریاب کې چلیږي دې قمقل ته وګوره امام صاحب دې نه منې وای نه نه زه منم نه دا ټول خلک منې بس وي زما ستا خبره ختم وی څنګه ختمه شوه وی یو کشته بغیر د جوړونکي نه نه جوړیږي دومره کائنات بې جوړونکي نه څنګه جوړ شي یو کشته بې د ډریور نه نشي چلیدی دومره کائنات نور او سپومه بې د جوړونکي نه چلیدی شي
خو بعضې ته به زما عقل رسي بعضې ته زما عقل نه رسي کم ته عقل رسي به قوم چې نه رسېږي بس په هغې به کاڼې ږدم ډېر خلک وایي دا ولې دا ولې دا ولې هسې تاسو نو تپوس کوم یو میږی دی په دې جومات کې په دې جومات کې میږتون دی او دلته یو سوړه ده میږو او هغه میږی لګیا دی ټول عمر یې په دې جومات کې تېر کړه کله هغه ځای له ځي کله دې ځای له ځي که دې میږي ته څوک وایي چې میږي کاکا بار خو دریاب دی بار خو غرونه دي او میږي کاکا بار خو د دنیا جزونه دي او دلته سړک دی او په هغې موټرې روانې دي او ریل ګاډی دی او میزایل دی او سعودي دی او امریکا ده رښتیا ووایه دا میږي به دا ومني خدای دې غرق که نو زما خو دا دلته بیخ ووته ژوند مې تباه شو مونږ امریکا پکې لا سته وای او هندستان پکې لا سته وای او سعودي پکې لا سته وای یو غرق کم دی دا نه ولې د میږي ذهن کم دی د هغه رسۍ کمه ده دغې ته عقل او دماغ نه رسېږي دریاب کې دننه کب دی کب او منډې وي او د کب ته څوک وایي چې بار انسان دی او هغه سره کونډه ده او کونډه کې درته دغه اچولی دی خوراک او تا ته یې اچوي او به ته تېره کې او نیغ به دې بار وباسي او چې بار دې وباسي نو بیا به دې چاړه باندې پرېږي او بیا به دې په اور باندې په تیلو کې واچوي او رویت به دې کې او به دې خوري دی به دا لکۍ داسې وړقوي راوړقوي او د یو سر نه بل خوا منډې به وایي او یې ډېر غټ دروغجن اور څه ته وایي ګرم ګرم پکې لا څه ته وایي مونږ خو چې د ګرمي په دې دریاب کې ونه لیده کونډه څه ته وایي انسان څه ته وایي د کب ته که زرها دلایل ووایي د هغه په ذهن کې د اور سوچ راتلی شي نه هغه په اور کم دی پیږي خو په یخ ځای کې پروت دی دقه رنګې زموږ په ذهن کې د کائناتو ابتدا او انتها نه راځي کوم ځای نه کائنات شروع شوي دي کسنګ جوړ شوي دي څه صورت دی د الله صفت څنګه دی د الله حسن څنګه دی دا زموږ ذهن نه اخلي زموږ ذهن کم دی دې باندې به موږ پوهېږو خو کله به پوهېږو چې د قیامت میدان شي او د الله د حساب کتاب فیصله روانه شي نو بیا به که خیري موږ د خپل رب سره خبرې هم کوو انشاءالله ته لاړ شو په دغه سترګو به وینو هم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره ایمان ډېر ډېر نعمت دی زما بس دو قسمه څیزونه لري په ایمان کې ځان پې پوه کې یو هغه چې زما د عقل لاندې راځي بل هغه چې زما د عقل نه اوچت دي زما د عقل لاندې نه راځي دواړه به منو الله په دې قادر و چې دا هر څه زما د عقل لاندې راوسته وي لیکن دې کې د الله حکمت دی دا چې ستا د عقل لاندې نه راځي او خدای درته وایي چې شته نو منې که نه رسول وایي چې شته او که نه نو که ته وایې زما د عقل لاندې راځي منم که نه راځي نه منم نو بیا ستا په عقل اعتماد شو په خدای رسول دې نه شو او که ته وایې چې زما د عقل لاندې راځي که نه راځي خو خدای او رسول وایي نو ستا په اعتماد په عقل و نه که په چا دی او که په خدای او د رسول دې ته ایمان بالغیب وایي مونږ وایو الله عقل پټې ته راکړی او په دې عقلونو کې بعضې عقلونو کې فرق شته که نشته د بعض انسان عقل کمزوري وي او د بعض انسان عقل مضبوطي د بعضو سترګو نظر کمزوري دی د بعضو سترګو نظر تیز دی د بعضې د غوږ اورېدل کمزوري او د بعضو تیز د بعضې د وجود طاقت کمزوري د بل تیز دقه رنګې د بعضې عقل تیز دی د بعضې عقل کم خبره که دې عقل لبوتله نو بیا خو به فرشتې هم نه منې خبره که دې عقل لبوتله نو بیا خو جنات او پیریان به هم نه منې خبره دې لبوتله چې زه الله ووینم اله منم نو ښه ماته ووایه ماته ووایه وایي دا خوشحالي ماته وښایه خوشحالي ټول خلک مني ماته وښایه غم ماته وښایه شابه وایي دا زوی چې مړ شي دا غم نه دا غم خو د زوی د مرګ د وجې راځي د زوی مرګ خو غم نه دی د هغې د وجې راځي خوشحالي خو د انسان چې پیسې وموني یا وادو کې د هغې د وجې راړي خوشحالي او غم د اړه کې پروت دی ما ترې څوک وښایي ما ترې څوک تیارو وښایي رڼا دې وښایي یا رڼا او تیاره منې که نه منې دا ماته وښایه که ته وایې دا رڼا ده دا خو بشیر جان دا خو بشیر جان که ته وایې دا رڼا ده دا خو د خښتې دیوال که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا خو دا فرش دی
که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا مخامخ کیمره او موبایل رڼا څه خبره دا رڼا ده بلف دا خو رڼا نه ده دا خو د رڼا سبب دی دلته هم رڼا دلته خو بلف نشته بلف خپلته لګېدل تیاره کم ده ما ته وښایې ځه وی دا د شپې نیسه ښه نو وي که نه ما ته وښایه تیاره شه ما ته سترګو وښایه راونیسه ماله جیب کې واچوه تیاره دا خو ما ته دیوال نه ښکاري دا ټول څیزونه مونږ اینو نه خو منو رڼا مونږ اینو نه دا د رڼا سبب دی دا رڼا نه دی سبب دی نور د رڼا سبب دی سپومی د رڼا سبب دی د دې د وجې رڼا پیدا کېږي ټول خلک رڼا مني خو وینې نه خوشحالي مني خو وینې نه هوا ما ته وښایه ځه ټول خلک وایي هوا او هوا او هوا او هوا هوا راوړه که نه په چای کې واچوه دا هوا لږه تلو چې دا څومره ده ځه راوړه له غوندې نه جي شته که نه شته نو ما ته وښایه هوا که نه یخني ما ته وښایه که نه واوره ده که نه واوره خو د یخنۍ سبب دی د واورې د وجې یخني پیدا کېږي ما ته وښایه یخني او ورسړی وي یخني یخني ډېر څیزونه لري په دنیا کې چې مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې منو مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې منو ستا په دې وینه کې او ستا په دې وجود کې ستا د بچو سلسله پرته ده مونږ ته پته نه لګي یو وخت کې به میدان ته راوځي بیا رستو جینۍ لا ماشومه ده او د هغې په وجود کې د هغې بچي او لوڼه پراته دي خو لا پته نه لګي وروستو به میدان ته راوځي چې کله پیغله شي او دا واده شي نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله درته چې لوی نعمت څه شی دی ایمان ایمان چې وي بس دا کامیابي ده ایمان چې نه دا تباهي ده ایمان چې وي او نیک عمل ورسره دی نو نیک په نیغه به جنت ته دی چې ګناه ورسره دی یا الله راته معاف کړي او که نیک عمل نشته بد عمل دی نو دوزخ ته به ځې او هلته چې وډبولی شي نو هله به ځې دا جنت پاک ځای دی جنت کې چې کم حورې دي نو قڼې مڼې به یې ني د دنیا که ډېره ښکلې جینۍ هم ده او ښایسته هم ده خو لاس کې به یې رومال نیولي او چې زور ورکړي دې سپېموله نو دونه ګن به ترې راوځي چې هغه مور هم ترې مخ بل طرف ته وي خدای دې مرداره که لږه اخواته دا پوزه سوڼاوه که نه هېڅ ته خدای دې غرقه که د خلکو مخکې د میلمه مخکې د سپېمې سون کړې نو بلا رې ترې راوویسته ګوره ښایسته جینۍ ده خو پوزه کې څه شی پروت دی پوزه کې زعفران او دغه پراته دي جیفل او زعفران او دا څه ورته وایي مشک او عنبر پراته دي نه که نه ته د خدای مقابله کولی شي د ښیي درته او چې ښکلی انسان مې او ښایسته انسان مې خلک ته قربانېږي او یو وخت دوه دا خوله ونه وینځي او مسواک ونه وینځي ونه کړي او دا خوله درته رانږدې کړي بس زه وایم خدایه په ډیران کې خاښۍ والې ده انسان څه حقیقت دی ښکلی انسان ښایسته انسان او چې کله بیا بوډا شي مونږ غوندې بوډاګان شي نو کونټۍ به راوالي او چې ورپسې نور هم بوډا شي نو ملا به را ټیټه شي بیا ملا به ټیټه شي یا خدای پاکه ملا خو ټیټه شوه او یو بوډا بابا په لاره باندې روان و د ملې ټیټه وه نو ماشومانو پورې خندل دا وړو نه خو شیطان هم امان غوښتی یو ماشوم ورته بابا وي دا لیندرې په څو اخیستی هغه ته بچې چې زما عمر لره ورسې مفتو کالذي به راته میلوي خیراتي به درته میلوي داسې ده که نه او بیا خولې نه غاښونه وځي هغه ښکلی هلک ښایسته هلک چې بوډاوالي ته ورسېده مخ چې پړ شو د سترګو نظر ختم شو کونټۍ لاس کې راوالي بیا خبرې هم سمې نه شي کولی هغه جینۍ چې خوبصورته جینۍ ده او ښایسته جینۍ ده او د خلکو رشتې ورپسې په منډه روانې دي ولې د هوښیاره ده او دا ښکلې ده مال او غواړه مال او غواړه مال او غواړه مال او غواړه هغې نه هم ځان روکي اوس چې لا په لاره روانې دوه موبایل یې ورسره په لاس کې دوه موبایل او چې کله بوډۍ شي مخ چیپړ مخ او دا پوزه یې داسې بار راوځي چې تور باټینګن مخ چیپړ او د دې مخ نه او د دې شکل نه زړه جورابه جوړه شي زړه پوسکی ته جوړه شي ختم او چې غاښونه یې موځي نو بیا خبرې هم نه شي کولی خبرې کې کپ 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 کپ
بیا خبرې څه شو ځواني حسن څه شو بیا د خپلو بچو هم بدي شي د ټولو پسې د الله طاقت او قدرت ته ګورې زبارو دقه انسان د یو وخت کې خشته دی بل وخت حسن لړ ختم شي دغه انسان د یو وخت کې خشته دی بل وخت حسن لړ ختم شو دغه انسان د خوشبویه انسان دی چې غسلخانې ته ننوځي نو خپل ځان نه پوزه په سرومال پټه کړي دونه بین ترې روانې چې هغه خپل بوی هم دی نشي برداشت کولی او په لسو لوټو ځان اینځي بیا ځان صفا کوي او پاکوي خېټه کې څه بلا پرته اوله ښکلې خبره چا کړې ده اوله نطفة وآخره جیفة وفيما بينهما حامل للعذرة لومبې د انسان ګنده نطفه ده اخره کې مرداره ده په دغه کې پروتي په دې قبر کې او چینجي پې د پاسه سري او په دې منځ کې په دې خېټه کې څومره ګندې ورچولې دغه د انسان حقیقت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره روان د مدینې په لاره باندې صحابه کرام ورسره دي حضور پاک له خوا الله هوښیارتوب هم ډېر ورکړی یو ځای کې یو ډیران دی مشترک غونډې ډیران په هغې باندې دا بعضې پخوا زموږ په دې وطن کې اوس خو ډیرانونه هم ګران شو نو هر سړی ځان له خپل دغه کوي پخوا به مشترک ډیران و خلکو هر چا به راوړل په هغې به خځلې مزلې اچول شاملاتي ځای کې په ډاک کې به پروت چې صحابه تېرېدل زرې پوزې پټې کړې د دواړو جهانو مبارک سردار ودرېده وایي دا پوزې م ولې پټې کړې وایي د دې ډیران د وجې نه وایي دا ډیران څه شی دی وایي د الله رسوله دا ګندګي ده د انسان د حیواناتو غلاظت دی حضور پاک وفرمایل نه دا هغه شی دی چې د کم دپاره رور وجني دا خشته ډوډۍ و ډوډۍ دا خشته غنم جوار او رزق خو چې د انسان خېټې ته ورسېد دقه شی ته جوړ شي رزق دپاره او خلک وجني ډوډۍ دپاره او خلک وجني خو چې دغه ډوډۍ او رزق چې ته پې مسلمان وجنې او ورور پې وجنې او پلار سره جګړې کې او مور سره پې جګړې کې دغه رزق چې ته پې ګاونډي وجنې دغه رزق چې تا پې رور پرېښی دی دغه رزق چې تا پې خپلې خور سره روانه کړې ده څونه عزتمن خو چې ستا خېټې ته ورسېد دقه شی ته جوړ شو چې اوس پوزه پټه یاره د انسان عجیبه حقیقت دی که نه تاسو یو هفته دوه ملامبې څونه سخابین بدن دا خو زه په اوبو الله راله اوبه پیدا کړي په هغې ولامبم لا صابون ځان پورې ښه دوه درې شوړې ورکړم نو بیا وجود لږ ګزاره وکړي یعنې چې زه یو هفته دوه تون ملام به ځه څومره بین بدنه ځي مسواک مه مږه ځکه نه دا غوږونه یې مه پاکوه نسخه د خیر او د ګن نه به ډکي دا خپې دې مه پاکوي او څو ځله مینځه نسخه خپې به ترې جوړه شي انسان څه حقیقت دی سړی لرې کوه قبر ما کې او په تا کې بیا قبر او مټې او زه دیم او زه دیم ته څه شی یې ځه دا خو د انسان کله ویم د انسان دا حسن هلکه ګورې ګپ لګومه دا جامه حسن دی څه شی دی دا جامه دا جامه د انسان نه لرې که ټول درب دی درب ګیا ده او دربونه دي او غونډې دي غونډې او لختي دي دننه ټول دا جامه ته لرې که ټول غرونه دي لختي دي درب او ګیا ده او ټولې غونډس کې منډس کې دي دا خو په جامه ته خش دی یعنې خدای شته چې د دې خېټې نه به دې ماشومان یېرېږي ته کمیس لرې که او دا خېټه دې ماشومانو ته ښکاره کړه که د شپې د نه ماشوم د هارټ اټیک نه مړ نه شو زه به جرم در هر سړی ځان پورې پنځه بالاخه خېټه ګرځوي سړی دا خو په جامه ښکلي و کبر به نه کوي کبر به نه کوي دا نن چې څوک خدای نه مني څوک رسول نه مني دا د پیسو د کبر د لاسه ظالمان غرق او تباش خدای دې هم د کبر نه وساتي الله ته به سر ټیټ وړو ایمان دقه دی الله ته به سر ښکته کوو ایمان دقه دی د الله قدرت به منو ایمان دقه دی د الله علم به منو ایمان دقه دی ځان به د خدای په مخامخ کې کمزورې ګڼم دقې ته ایمان وایي دا به مې عقیده چې خدای کم وخت کې ته ما رانیوې شې نو ستا خوښه ده یو ساعت کې ویرو پلان کې مړ شو هلکه ولې دا خو بېګا ما سره مونځ کړی دی بس هارټ اټیک را نورزاده دې خدای وبخي پوجي دقه ځای به ناست
مخامخ دا چې کومه ستن ده دلته به 13 جمعه هم د ستن ته ډډه والې هره جمعه به دقه ځای ما ته مخامخ ناست و ډډه به یې والې و خبرې او جړل به هم غریب چې خبره به کوله سترګو نه به اوښکې به یې دی او دا یې نن جمعه نشته لاړ وفات شو ختم ژوند دا ستا اختیار کې نه دی که ته وایې چې نه دا خو هر څه زما په لاس کې دي ځکه نه ځان بچ که د مرګ ځکه نه زوی بچ که د مرګ نه ډاکټر صاحب پلار بچ که د مرګ نه مور بچ که د مرګ نه نشي بچ کولی په لاره باندې روان و چې ته یو باغ کې و یاره وایي دا څنګه خدای دی د نارنج ته وګوره دونه پوټې نه میوې ورکړې هندوانې او کدو ته ګوره پوټې زړې دی او ناری زیلی ده او دومره غټ پیټارې ورکړې دې اونې له دا کدو په کار و چې دا دا پیټه کدو دې اونې له د هندوانه په کار و ځکه ونه غټه ده او دا نری زیلی ده نو دې له دغه په کار و دا نارنج او مالټه دا څنګه خدای دی دې ناست چې د برن یو نارنج یې په دې مازدیګر را پرېوت وی خدای توبه 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 خره چې د دې په ځای هندوانه نه وګنې اوس په زوړ قندار ته رسولی اوس به بېغمه و د الله هر شي کې د مارونو حکمت دی ګوره هر شي کې د خدای حکمت نو الا الذین آمنو نو امام قرطبي وایي چې دا کافران په دوزخ کې پراتی او دا فاسقان ته وبس صرف کافر پاتې شي بیا به ورسره څه چل کوي خبرې بیا به د فولادو یو کافر به د فولادو په یو صندوق کې بند جرنده به کې بند او دغه صندوقونه به داسې پړی کې لکه په بټۍ کې چې خښتې پړی کوي او په دې منځ کې به اور بلیږي او دا کافر به د فولادو هغه صندوق کې دننه تړقیږي نه به یې څوک چغه اوري نه اورېدی شي او دا نه ختمېدو والا زندګي ده جبه به ځان پسې درې سرور میله راکاږي د یو کافر وجود څومره دی حضور پاک فرمایي چې د جهنم اور ته ورکوټې وجود کم دی ټینګېدي چې خو دردېږي 48 میل یعنی 80 کیلومیټر کې به د ناستې ځای به یې دونه به غټي یو غاښ به یې د احد د غر عمری او ځان پسې به 6 میله جبه راکاږي او دا دوزخیان به پرې راپاسه خپېږدي خو مرګ هلته نشته او غول او متیازې وینې به ترې لاندې بیږي هغه به د دوزخ په ویښ کې جمع کېږي حمیم ورته وایي دی به وږي شي یا الله او خوراک راکه وږی شم خوراک کم دی نو زقوم ورته وایي په دوزخ کې به کېږي د الله قدرت ته به نه سوځئ په دوزخ کې زقوم لکه ابراهیم علیه السلام چې اور ونه سوځو زقوم مار جړی ورته وایي تریخ هم دی ستغم دی لکه کچام لوکه او ازغیم دی پکې اچې وله راوړي دی به اوږې خولې ته کي په دې مری کې به ونښلي اوهو دا به څه کېږي دا خو مری کې ونښته الله وبراکه دنیا کې خو به چې زما شی مری کې ونښت په اوبو به تېرېده وبراکه نو اقه حمیم غساق های خدایه هم ساتې خدایه هم ساتې خدای د کبر نه مو ساتې رسول الله مبارک فرمایي اب ولا هغه اوبه ګرمې به راوړې به څه شی وي د دوزخیانو وینې نوونه قڼونه غل متیازې دا به دوزخ کې خوټ کېږي یو بورقه د هغې حضور پاک فرمایي که دنیا کې راتوی شوه یو بورقه د ترمذي جلد ثاني حدیث دی یو بورقه که دنیا کې راتوی شوه ټوله دنیا به بدبویه شي د بدبویه نه به څوک جون په دنیا کې تیر نه کړي وایي څه حال به د هغه چا چې دقه خوراک او څښاک نو چې ولې څنګه راوړي نو مری کې شی نښتی دی والا نو چې دلی څنګه راوړي نو دې تېرولی چېرته شي نو هلته مری کې نښتی دی په دې خوله به یې وله ورواڼئ فقطع امعاءهم کولمې به ترې لاندې وغورځئ یشوي الوجوه د مخ سرمن به یې هغې کې لاندې راوغورځېږي او باقي به هغه فرشتې راولي په دا سر به یې وله ورواڼئ خو مرګ شته نه هلته بیا به یې خدای برابر کړي بیا به یې برابر کړي او دا چغې به وي الله دې مستعان
په لږو پیسو او په لږ کبر او تکبر او په لږه خرمستۍ موږ د همیشه دوزخ وګټو. زه چې چېرته د انګریزانو ته وګورم زه یم خدایه څونه خشته وجودونه دي ټول عمر د دوزخ خشاک. نوې کشر ګل ته وګورم نو توبې وباسم چې بچې زما څه دي پکې، زما خو تا ته نصیحت دی، پیسې خو دنه نه غواړم، دولت ته ده نه غواړم، تا ته نصیحت کوم، په تا خفه کېږم چې مه کوه او ایمان باندې ځان قایم وساته، د خپل خدای نه انکار مه کوه، د خپل رسول نه انکار مه کوه، د خپل قرآن نه انکار مه کوه، د قبر او د آخرت نه انکار مه کوه، برباد بشئ. د دنیا دې پیسو د لالچ دپاره ځان مه غر کوه ظالمه بدبخته. بعضو ته د عقل رسي بعضو ته نه. په دنیا کې هم ډېر څیزونه دي چې هغې ته اوس اټم بم باندې که ما څوک پوهه یم زما عقل ورته نه رسي. په میزایل او په دې څیزونو که ما څوک پوهه یم ما له لشین کا زه په اټم بم او په دې قصو مې پوهېدی نه شم نو زه به انکار کوم. دې څیزونه په دنیا کې مې بعضې خلک پرې نه پوهېږي نو دی به انکار کوي. دقه رنګې زما وروڼو پیغمبران خدای په دې څیزونو پوه کړي، موږ پرې نه پوهېږو، زموږ هغه دماغ عقل ډېر ورته نه رسي. نو ایمان لوی نعمت دی، الله دې موږ له د ایمان نعمت راکړي. نو ځکه الله فرمایي والعصر زما دې په زمانه قسم او وجه مې ذکر کړه چې ولې په زمانه قسم خوري. ان الانسان بشکا تحقیقي خبره ده انسان لفی خسر په تاوان او په زیان د خپل عمر کې دی، برباد دی، الا مگر یو درې کسان بچ دي آمنو یو هغه کسان چې الذین آمنو ایمان یې راوړ دی بچ شو. څه نه څه بچ شو؟ د همیشه دوزخ نه بچ شو، د کفر د عذاب نه بچ شو، د شرک د عذاب نه بچ شو. او دوه نور دي وعملوا الصالحات او بیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درې څیزونه دي. اب انشاءالله که وخت و آینده جمعه کې درته بیان کړم. خو دا سوال د خدای نه کوې چې خدای زموږ ایمان نصیب کړي. ښه دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو نورزاده کاکا فوجي چې به ورته وفات شوی خدای دې وبخي. د جمع زموږ مستقل ملګری الله دې وبخي، که څه تقصیرات الله دې ورته معاف کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او بل زموږ د دې اسیدو د کندي شهاب وفات شوی دی، واقعي نوجوان هلک ما واورېدل چې زه خو نوم پرون بار وم هارټ اټیک ورته شوی دی، وفات شوی دی. زیدالله سنجي صاحب زوی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. خو دا نوجوانۍ د ځوانۍ مرګ دا ګوره ډېر ګران کاري ښه، او د ځوانۍ دا مرګ او ناګهاني مرګ دا د انسان دپاره د الله رحم. نو زه خو بیا خبر شوم خو زه پرون بار وم ناوخته ماسخوتن راغلی یم. الله دې وبخي، الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. او قطبین چاچی وفات شوی ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د قطبین خیلو د خالد بابو مور وفات شوی ده، الله دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د چارباغ د شاه فیصل پلار وفات شوی دی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د عثمانزو د جابر خور وفات شوی وه، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د یوسف آباد آیاز وفات شوی دی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. څومره کسان چې وفات دي الله دې ټول وبخي، الله دې وارثانو له زموږ یو شاګرد د پلار یې مړ شوی دی، الله دې هغه هم وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د عصمت علي او د امجید مور خور بیماره ده، الله دې وله روغ صحتونه او الله دې شفا ورکړي. دا ملګري هم دعاګانې غواړي. او کوم ښځې چې حفظ د قرآن شریف کوي یا کړي وي دا څه دا یو اعلان دی چې چا حفظ د قرآن شریف غواړي کوي او چا حفظ کړي یو دور کوي نو عمر حیات دي کره انتظام دی د هغې نو هلته دې بیا لاړ شي او خپله داخله دې ورسره وکړي. که څوک قرآن یادوي که مې جینکۍ او یا دور کوي نو هغې سره دې رابطه وکړي. او الله دې د دوی د بناتو مدرسه ده عمر حیات دې الله دې کامیابه کړي، الله دې برکتونه ورکړي. یا الله ټولو نه مخکې خدا دعا وکړي خدای دې ایمان نصیب کړي، خدای ایمان هم سالم کړي، یا الله ایمان هم سالم کړي، خدای د ایمان د زوال نه هم وساتي. خدای چې کوم ښکلې عقیده د اهل سنت والجماعت ته هغه زموږ نصیب وګرځولې.
الله د نیک اعمالو توفیق راکړي دا کم نومونه چې ما واخیستل دا مردگان خدای ټول وبخي د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي څومره دین مدرسې د الله کامیاب کړي عمر حیات دې مدرسې ته هم دعا وکړي بناتو چې الله کامیاب کړي الله ټولو استادانو له معلماتو له د خیر او برکت ژوند ورکړي یا الله که څوک بیماران د روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي چاته څه مشکلات او پریشانۍ په خوشحالو بدلې د نجیب الله خان هم بیمار دی دا د خپل تکلیف یې دعا وکړي چې الله روغ صحت ولا ورکړي نور هم څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي پریشان حال الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي یا الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې د شریانو د شر نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې فیصل وارا اپریشن دی دعا وکړي چې الله روغ صحت نصیب کړي څوک هم چې په هسپتالونو کې پراته دي او بیماران دي الله ټول روغ صحتونه ورکړي چا اولاد نه اولاد ورکړي چا نارینه اولاد یې نارینه اولاد ورکړي ناګهاني آفتونو شلقونو نه سره د ټولو دوستانو مونږ په حفظ و امان کې وساتي او دا خو دې اوچته خبره وکړه دا ما ته تېره جمعه هم د ویلي خو هغه بیا د مانځه نه پس دی وایي چې بعضې کسان په دې کلو کې ګرځي او ستا په نوم ما یادوي چې ستا په نوم پیسې غواړي بلکې عجیبه مې دا واورېده د وی چې زمونږ کلي ته څه هلکان راغلي واړه هلکانو وی چې هغه له ډوډۍ کوو پیسې راکړي یا خدای پاک څوک زما مدرسه یادوي چې هغه ما خو مدرسه سره نشته دی ضرور مدرسه مې د یوسف احمد مولوي صاحب زه چې کومه کې سبق ویم نعمانیه یا حقانیه خپله مدرسه خو زما سره شته دی او څوک به زما په نوم پیسې غونډوي څوک څه کوي څوک څه کوي خو زه به تاسو ته دا ویم د دې سوشل میډیا په ذریعه دا پیغام دنیا ته رسول غواړم چې زما نوم څوک هم د پیسو دپاره استعمالوي لنډه خبره دا ده زما په نوم څوک هم پیسې غونډوي یا ماله غونډوي ما بدناموي یا زما په نوم کوي دقل تیره ونیسئ او ښه پې وګرځئ او ما سره مهرباني وکړئ لږ میلاو کړئ په ټلیفون کې ما سره لږ میلاو کړئ نو پته به ولګي چې دا رښتیا وایي که دا دروغ د دیر نه راته یو شاګرد ټلیفون وکړه وایي صاحبه وایي ستا هغه ملګري چې رالېږلي وو موږ له چنده وغوښته خو ډېرې پیسې مو ورکړې مې څه لپاره وایي ستا د مدرسې لپاره مې تا خدای ښه که تا خو ما سره سبق ویلي زما مدرسه شته وایي مونږ خو له 40,000 روپۍ چنده وکړه نو مې چې اوس په عقل د خدای پاک تندر راغورځولي د څوک اوس ما ته ټلیفون کوي چې غل دنه پیسې یوړئ مخکې ما ته نه وی چې یو سړی راغلی څوک به زما په نوم یو ځای پیسې غونډوي څوک به بل وی ډوډۍ وله کوو چنده ماته غواړي یا خدایه څومره شرم دی سړیه ډوډۍ او ماله څوک ډوډۍ کوي نو چندې به په کوڅو کې غواړو داسې زه د بشیر جان په شان غټه خېټه لرم سړیه مونږ په یو ټیپر مړېږو غوښو نه خو توبې ایستې دي او د چرګانو مرګانو نو ماله به یو سړی ډوډۍ کوي نو هغه به چندې غواړي دا ګناه ده ناروا دي حرام دي دا پښتنو خبره په څلور مذهبه حرام او ګناه دین نه خرڅو ګناه ده دین خرڅول جرم دی ګناه ده زما په نوم که څوک هم غواړي نو بس ما سره لږ مخامخ کوئ او یا دقل ته کوتک به ته ونیسئ او ښې وډبوئ چې خوار شي هغه شرم نو دا خبر دا پیغام دا دې خور شي دا شی نه زما عادت دی نه دا کوم نه په خپله کوم نه د بل په لاس کوم څوک ثابتول هم نشي نه بالواسطه کوم نه په خپله کوم الحمدلله او کئی خلک پروپیګانډې خو د دنیا خلک کوي دروغجن خو په هره دنیا کې شته او دا غله خو په دنیا کې شته چې ګرځي او پیسې د خلکو نه راغونډوي او ما یادوي یا خدای پاک الله دې م حیا وساتي الله دې م عزت محفوظ کړي الله دې م د رسوایۍ نه په امن کې وساتي الله دې دین فروش نه جوړي خدای دې دین فروش نه جوړي دا دین دی الله موږ سره قبر ته او آخرت ته او جنت ته ورسولي ډوډۍ د خدای په لاس کې ښه ډېرې راکړه او راکوي جامې خدای ښه ډېرې راکړې او راکوي عزت خدای ښه ډېر راکړه او ډېر به راکوي نو دا باړه واړه هلکان په دې کوڅو کې ګرځي او دغه د ما نوم اخلي او بدنامول کوي دا دې ښه خو چې دا خبره دې وکړه الله هم د خیر او برکت زندګي نصیب برحمتک یا رحمت